د ژمي موسم شروع کېدو سره سم په کلیوال سیمو کې د ګوړې ګاڼې هم روانې شي، چرته چې د غني د رس نه ګوړه تیارولی شي. دغه ګوړه جوړېدو لپاره د غني رس د کومو مرحلو څخه تیریږي. په ګاڼې کې ناست یو زمیندار څه داسې وایي: دا چې مونږ فصل وکړو غني او هغه بیا چې غټ شي نو بس ګاڼې تیروړو او دلته چې دی نو دغه لهجه باندې ترې شربت وځي او بیا دې خوا دغه صندوق ترې ډک شي، بیا دې کړي ته راځي. نو دغه چوکمار ورپسې اور بلي، دا 3 غنټې کې پخېږي. باقي د 3 غنټو نه چې دی نو مونږ پکې دا ګوڼه وو په دې باندې سازه کړو او بیا دې اترې ته راوغورځو چې یخه شي نو بیا راټوله کړو په دې چاریګو باندې او زار مله ساز کړی نو بس بیا چکې کړو. جی بس د یو پور لپاره مطلب دا چې د 3 زامبې له پوګ راوړي او دا پتری پکې ګډه کړي نو په هغې باندې بیا کور پخېږي. او زه د شپې تقریبا 2 بجې راځم او تقریبا د مازدیګر نه مخکې بس بیا دا اوزګار شم کله 4 پورې وباسو کله 5 پورې وباسو. کلیوال سیمو کې د ګوړې ګاڼې نه یوازې د ګوړې جوړېدو مرکز وي بلکې د ژمي موسم کې ګاڼې د حجرې شکل هم خپل کړي، چرته چې د کلي ځوانان او مشران په ګوړه کې ګپونه هم لګوي. یاره دا د کلي دپاره یو مشغوله ده، بس د کلي خلک هم راځي، مشران هم راځي، کشران هم راځي، د هلکان هم راځي، یار دوست هم پکې راځي. ګوړه هم پکې خوري، ګني هم پکې ژوي، کوټه هم وړي، خشاک هم وړي. کلیوال سیمو کې ګاڼې نه یوازې د زمیندار د غني د فصل نه د ګوړې جوړولو په ترڅ کې ګټه ترلاسه کولو مرکز وي بلکې ګاڼې د کلیوال ژوند د کلتور په توګه هم پیژندلی شي. احمد علي خان، خبر نیوز، شب قدر.